الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله العظيم. حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری آنچه خوبه همه دارن تو تنها داری. زما مسلمانانو ورونو یو مرګري تپوس کړو د جورابو د مسح په باره کې چې مسح د جورابو معنی څنګه ده. مروجه جورابي چې کومې دي دا نری باریکي جورابي، نو یو غیر مقلد ورته ویلو چې په دې باندې مسح جایز ده. بیا موږ نه تپوس وکړو، موږ ورته وایو چې مسح جایز نه ده دې باره کې. نو انشاءالله تعالی دې باره کې یو درس کوو تاسو ته د احادیثونه چې کوم احادیث انشاءالله زه بیانوم چې کوم نه غیر مقلدین عوام په دوکه کې چې یو چې وایي چېرې دې نه مسح ثابت ده. تاسو به په خپله د اصل کتاب په حوالو سره او بیا خاص کار د غیر مقلدینو د کتاب مشهور کتاب تحفة الاحوذي چې کوم د دوی مشر او محدث تیر شوی دی عبدالرحمن مبارک پوری صاحب، انشاءالله د بارک کتاب نه به زه تاسو ته حوالې پیش کوم. اصل کې په قرآن عظیم الشان کې د خپو د وینځلو حکم راغلی دی. الله جل جلاله قرآن عظیم الشان کې فرمایي فاغسلوا وجوهکم ووینځئ تاسو مخونه خپل وایدیکم الی المرافق ووینځئ لاسونه خپل څنګلو پورې وامسحوا برؤوسکم مسح کوئ په سرونو باندې وارجلکم ووینځئ خپل الکعبین تر ګیټو پورې. دلته موږ سره دوه خلک ډېر غټ اختلاف لري، یو شیعاګان روافض، یو نیم شیعاګان غیر مقلدین. اهل سنت والجماعت څلور مذهبونه یو طرف ته دي، یو خوا شیعاګان دي بل خوا غیر مقلدین. دا یاد ساتئ ښه. شیعاګان وایي موږ خپې نه وینځو، ولې دلیل چې ترې وغواړو نو هغه یې موږ له د آیات پیش کړي. هغوی استدلال کوي داسې کوي، متوجه شي وامسحوا مسح کوي برؤوسکم په خپلو سرونو باندې وارجلکم لام باندې هغوی زیر وایي او تاسو مسح کوي په خپو باندې تر د ګیټو پورې. نو موږ ورته وایو چې اصل چې دی دا وارجلکم دی په لام باندې زور دی. موږ داسې وایو چې تاسو وینځئ. الله قرآن کې فرمایي چې فغسلوا وینځئ وجوهکم مخونه وایدیکم او خپل لاسونه تر د څنګلو پورې او تاسو مسح کوئ په سرونو باندې او وینځئ خپې تر د پړکو پورې ګیټو پورې. موږ په دواړو باندې عمل کوو. امام نووي رحمت الله علیه فرمایي، قول د امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي دا ډېر بهترین قول هم دی. امام شافعي رحمه الله فرمایي وایي چې کله موږ وارجلکم معنی عمل کوو په هغه وخت کې چې کله موږ موزې په خپو کړې وي نو بیا موږ څه وکړو وامسحوا مسح کوئ برؤوسکم په سرونو باندې وارجلکم او په مسح کوئ په خپو باندې الی الکعبین. خو چې بیا کله موږ موزې نه وي په خپو کړې نو بیا موږ څه کوو، بیا موږ عمل کوو وارجلکم باندې کوو، بیا دا د عطف کوو موږ په وجوهکم باندې. فغسلوا ووینځئ وجوهکم مخونه او لاسونه او مسح کوئ په سرونه او وینځئ خپې. نو موږ په دواړو باندې عمل کوو. او کوم چې احادیثونه نو مرفوعات 4 احادیثونه د خپو د وینځلو صراحت سره حکم پکې راغلی دی. نو روافض غټ شیعاګان دا نه مني، او کوم چې واړه رافضیان دي نو هغوی دا هم وایي، غیر مقلدین هغوی هم وایي په دې نری او باریکو جرابو باندې مسح کیږي. دویم نمبر د موضوع په باره کې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه طرف ته قول منسوب دی. وایي که څوک وایي که چېرې ماته د نور غونده کې یا د ورځ غونده کې په روحانه دلایلو سره معلومات شوی نه وی نو ما به وایي د مسح د خفینو اجازه نه وی ورکړي، ما به مطلب فتوا نه وی ورکړي. ولې مسح د خفین د اویاو صحابه کرامو نه ثابت دی. حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي وایي حدثني 70 من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم، ما ته بیان کړی دی اویا صحابه کرامو د نبی علیه السلام چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یمسح علی الخفین چې د مسح په موضوع باندې کوله. یو خوا د کتاب الله نه ثابت دی وینځل، د خپو وینځل ثابت دی د کتاب الله نه او د صحیح احادیثونه، بیا دې خوا په موضوع باندې مسح کول د اویاو صحابه کرامو نه ثابت دی. نو دا متواتر دی.
نو په متواتر حدیث سره په کتاب الله سره زیادت دا جایز دی او په خبر مشهور سره په خبر واحد دوی او دوی چې کوم خبر ذکر کوي سلور حدیث ذکر کوي او سلور واړه ضعیف دي سلور واړه حدیث دی ذکر کوي او دوانه سلور واړه سدي دا ضعیفه حدیث تاسو ذکر کوي ان شاء الله زه دله دغه وضاحت کوم او اهل سنت والجماعت او د اهل بدع په هوا په منځ کې فرق هم دا دی چې د فضیلت د شیخینو قائل وي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې د دوی د فضیلت قائل وي او دغه شان د کې د مسد خفین قائل وي مسد خفین قائل وي نو دا اهل سنت والجماعت کې داخل دي غیر مقلدینو ته چې اوس راشي نو دوی وي چې بالکل په دې جرابو باندې مسا جایز ده نو تاسو به تاسو وکړئ چې نن سبا کومي جرابې دي دا باریکی جرابې دي نو آیا دا په خیر القرون کې وي دا تاسو چې په کوم جرابو باندې مسا کوي آیا دا د خیر القرون په زمانہ کې وي دویم تاسو به دوی نه داو کوي چې دینه تاسو چې وایو چې په جرابو مسا جایز دي په کوم جرابو باندې دا کومې نری جرابې چې دي نو آیا دا جایز دي او دریم د جرابو د مسح دا ثبوت دا قطعي دی او که دا ځونی دی آیا یو ځونی امر د قطعي امر د پاره ناسخ جوړې دی او که نشي جوړېدلی نو اوس راځو حدیثو ته چې کوم نه غیر مقلدین استدلال کوي اول حدیث د ابو داود شریف په حواله سره پیش کړي د مویرا رضی الله تعالی عنہ حدیث د مویرا رضی الله تعالی عنہ چې څومره روایت کوونکي دي هغوی د موضوع د خفین ذکر کوي صرف د کی قیس او دی چې د او حذیل ابن شرحبیل دا دوا کسان چې دی دوی روایت د جرابو کوي او دا دوانه ضعیف دي ان شاء الله د دې وضاحت زر د کوم دا دوانه د ته ضعف دا حدیث ضعیف ګرځولې دي منګ نه دي دا محدثینو ذکر کړي دا حدیث ضعیف ګرځولې دي حدیث شریف ده حدثنا عثمان بن ابي شيبه عن وكيع عن سفيان الثوري عن ابي القيس الاودي هو عبد الرحمن بن سروان عن حذيل ابن شرحبيل عن المعيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توزع ومسح على الجربين والنعلين دا حدیث شریف پیش کړي نو د حدیث په باره کې ان شاء الله تعالی ز تاسو ته د سنن الکبرى د امام بهقي رحمت الله علیه ان شاء الله تاسو ته ذکر کوم چې د باره کې د محدثینو سره دا محدثینو راي د باره کې دا په خپل باندې د امام مسلم رحمت الله علیه د باره کې تاسو شلو نو دا حدیث چې د هغه ضعیف وګرځولو ځکه ضعیف وګرځولو چې ټول روایت کوونکي چې دی هغوی مسد خفینو ذکر کوي صرف دا یو قیس او دی او دا کم چې حذیل ابن شرحبیل دی دوی څه کوي دوی وایي چې دا حدیث دا دغه په باره کې دی د جرابو په باره کې دی نو دا د ټولو نه مخالفت کوي دا حدیث کوي د ټولو نه مخالفت کوي قال ابو محمد امام دا ابو محمد فرمایي و رایت مولد مسلم ابن حجاج مولد و ضعف هذا الخبر د ضعیف وګرځو دا خبر وقال ویل ابو قیس اودی و حذیل ابن شرحبیل ابو قیس اودی او شرحبیل چې دی نو لا يحتملانی د احتمال نه لري هاذا ما مخالفتهم الاجلة الذين حاج د مخالفت کوي د دې دوانو کسانو هغه کم چې ډیر معززین دي رواو دوی روایت کوي هاذا الخبر عن المعيرة دا ټول روایت کوي د معيرة رضی الله تعالی عنہ فقالو دا ټول وای مسل الخفين هغه ټول ذکر کوي هغه چې کوم محدثین دي هغه ټول ذکر کوي مسد خفینو د معيرة رضی الله تعالی عنہ او صرف دا دوانه قیس اودی او حذیل دا د سره روایت کوي د مسد جرابینو روایت کوي نو امام مسلم رحمت الله علیه فرمایي ویلا نترک ظاهر القرآن بمثل ابي قیس و حذیل من نه پریدو ظاهر د قرآن په مثل د ابي قیس او د حذیل من نه پریدو ولی ظاهر د قرآن کې د خپو وینځل دا بل تاسو ګورئ دا سمعت ابا قدامة السرخسي يقول قال عبد الرحمن ابن مهدي وقلت لسفيان الثوري وما سفيان الثوري تويل لو حدثتني بحديث ابي قيس عن حذيل کچریتا ما ته بیان کړي وي حدیث د ابو قیس د حذیل نه نو ما قبلته من کما بدر نه دانه قبول کړي نو فقال سفيان
امام سفیان ثوری څه فرمایي الحدیث ضعیف، دا حدیث ضعیف دی. دا حدیث شه دی دا ګوره ضعیف دی. په خپل باندې په دې حدیث کې ما تاسو ذکر هم کو دې حدیث کې سفیان ثوری رحمت الله علیه هم ذکر دی. دغه شانته کې ابو العباس په خپل فرمایي چې ما واوردل د حضرت عبد الله نه، دا عبد الله کوم شخصیت دی؟ دا د احمد بن حنبل رحمت الله علیه زوی دی. افرمایي وی حدثت ابي بهذا الحديث فقال ابي ليس يروى هذا الا من حديث ابي قيس قال ابي ان عبد الرحمن بن مهدي ايو حدث به يقول هو منکر. دا قول د منکر دی. ولی ټول روایت ټول خلق روایت د سکه د مسد د خفین کوي او صرف دا مسد جرابو کوي. دغه شانته کې علي بن مديني رحمت الله علیه دا روایت دی. حدیث د معیره ابن شعبہ فی المسخ رواه عن المعیرة اهل المدینة واهل الكوفة واهل البصرة ورواه زيل بن شرحبيل عن المعیرة الا انه قال ومسح على الجرابين، او دا مسد جرابين ذکر کوي وخالف الناس، او دا د ټولو خلکو مخالفت کوي. ورانه ټول مسلمانان ټول محدثین څه فرمایي مسد خفین ذکر کوي د معیره رضی الله تعالی عنہ، او دا مسد جرابین ذکر کوي. دویم یحیی ابن معین مشهور د جرح امام دی، فرمایي وعن هذا الحديث فقال الناس كلهم يرونه عن الخفين غير ابي قيس. ټول ذکر کوي د مسد خفین صرف ابو قیس ذکر کوي، ابي قیس ذکر کوي چې دا جرابین. دغه شانته کې امام ابو داود رحمت الله علیه څه فرمایي. امام ابو داود رحمت الله علیه دا وګورئ تاسو دا روایت تاسو ګورئ. اوس قال ابو داود حدثنا ابو داود دا وګورئ كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن المعيرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. قال أبو داود مسح على الخفين مسد خفين. قال أبو داود وروي هذا أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالمتصل ولا بالقوي. نو دا په خپل باندې وضاحت کوي چې دا نه دی بیان کړی. اولنې حدیث د دې په باره کې دا بیان شو تاسو سره. ان شاء الله تعالی تاسو ته دویم حدیث وضاحت کوم په بل بیان کې. ان شاء الله به سبا تاسو کیږي. نو کوشش وکړئ چې تاسو دا بیانونه اورئ، تاسو ته ډېره فایده وشي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.